نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله فقال إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها متفق عليه. پوشی بشک ژوند دنیا لعب ولهون لوبی دی و عباسیات دی و زینتون یو ظاهری خائص دی و تفاخر بینکم فیوب الفخر کولی وتکاثر فی الاموال او د مالونو د جمع کولو دا پارا د حلالو د حرامو تمیز نه کولی مال زیاتولی والاولاد والواد زیاتولی کمثل غیث مثال د هغه باران ده عجب الکفار نباتو چې زمیدار ته داغې د شینکې او فصل په تعجب کې وګرځي او خوشاله کې ثم يهيج فتراه مصفرا او بیا وچی ته ویني هغه لر زیړ ثم يكون حطاما بیا برز مرشي رجدل وفي الاخر دی عذاب شدید او په آخرت کې سخت عذاب دی او مغفرة من الله ورضوان او بخشش ته طرف د الله نه رضامندی دا بهتر شه دی ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور او نه ژوند دنیا مگر سامان د دوکې دی. سورۃ حدید آیت نمبر 6. ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم منبر باندې کېنا سلمو چاپیر تناسو نو فرمایل چې بهشکه زه ایرېګم پتا سبحان رسو دا خپل ځان او د وفات نه بعد په هغه چې کلاو بشي به تاسو باندې د دنیا د خیستونه او د تازګۍ او تاسو پای کې توجه کوي ته معبود وای او الله بدر نه هیڅ. متفق علیه دا صحیح بخاری و مسلم نقل کړی. تزهد من الدنیا دنیا دا د آخرت لپاره یو کروندې ځای دی او یو عارضی ځای دی لیکن دا عارضی ژوند دا د ابدي ژوند لپاره یو سبب او ذریعہ ده. که په دې عارضی ژوند کې چا سونه کړه نه په ابدي ژوند کې به هیڅ هم نه وي او که په دې عارضی ژوند کې چې دا په ولګم تیریږي او په تندم تیریږي او دا په غریبۍ کې تیریږي او مالدارۍ کې تیریږي او په صحت کې تیریږي او بیماری کې تیریږي او که پرد که څوک توجه کوي او کنه کې خدا ورځ شپه روانه ده او سلسله د تیریږي ختميږي.
لیکن حال دې داسې یو زندګي ده چې هغه نه په شپو ختمېږي نه په ورځو ختمېږي، نه پکې شپه شته نه پکې ورځ شته. انسان که د شپې او د ورځې نظام وي یو ځل به ختم شوی، خو د شپې او د ورځې نظام نه دی. یا ټول عمر په چا باندې ورځ ده او یا ټول عمر په چا شپه ده. یا جنت دی د راحتونو ورځ ده او یا جهنم دی د غمونو شپه ده. هلته بس دغه دوه خبرې دي، نور څه نشته دی. د انسان دا عارضي زندګي دا د انسان نه یو کمالي انسان هم جوړوي، او دا عارضي زندګي د انسان نه یو برباد انسان هم جوړوي. د دې وجه نه دې دنیا نه ډېر برباد هم تللی دي او ډېر کامیاب هم تللی دي. چې کوم کامیاب تللی د دنیا نه، هغوی خپل زندګي کې د دنیا د راحتونو په غلطه طریقه سوچ نه وکړي. د ژوند تیرولو دپاره هغوی د الله او د رسول د قانون نه بغاوت نه دی کړی. که بس یا به کې تکلیف و که به کې تکلیف نه و، خو دته چې کومه زندګي الله او رسول ښودلې اوس په حق باندې روانو. او ناکام خلک هغه د دې وجه نبی علیه السلام د مؤمن او د کافر د هغوی نمونه پیش کوي په دنیا کې د اوسېدلو سوی. نبی علیہ السلام فرمائی، ابو هريره رضی اللہ عنہ حدیث تے، الدنیا سجن المؤمن. دا دنیا دا د مؤمن لپاره جیل خانه ده. د جیل خانه مطلب دا دی چې په دنیا کې سړی زندگی تیری دا بر یو قانون تحت تیری. که یو جیلی ډیر سرکشه جیلی خو چې کله دی د جیل هغه کوټلې ته وردن نه کې هغه سیخانو پر مینس کې ناسي نو کده ډیر ټوپونه یې خپل سر به ماتي، خپل سر به ماتي، په دې نه بار ته نشي وته. مؤمن به دغه شان دی په دنیا کې زندگی د جیل خانه تیری، ورځي به شماري. لکه جیلی چې کومه په دې انتظار ناسي چې کله مړ کېږم چې ټول عمر په جیلی، او چې کله په کلونه کې ویني چې کله به دا کلونه تیریږي او دا عمر به تیریږي چې کلونه تیر شي نو زه بیا د جیل نه وځم. د مؤمن مثال هم په دنیا کې داسې دی چې زما د 20 کاله 30 کاله 40 کاله دا جیل زندگی دا به کله تیریږي، سبا تیریږي بل سبا تیریږي. خو لیکن د جیل والا دا بیا هم څه خبرې زموږ دا خو به دې انتظار کې به یو چې په حوالات کې بندیو. دا حوالات ولا پته نه لګي چې ګنټه پسې چې دین رسختی او که کال پسې رسختی او کنه پوره جیل په خېږي. په دنیا کې د حوالات زندگی ده، بس پته نه لګي چې عمر 100 کال دی او که عمر 60 کال دی، او د چا عمر 40 کال دی او که چا 50 کال دی. خو د مؤمن زندگی دار چې د بشمارل کې تش په دې انتظار به چې نن زم سبازم نن زم سبازم. د دې وجه هغه په دې جیل کې نه محلات جوړي او نه بنگلې جوړي، دغه سوچ غمه بالکل ختم شوی، اسیم رواني ما. او د جنت مثال د کافر مثال په دنیا کې د سیده لکه چې په جنت کې اوسېږي. د دنیا نه جنت جوړي، جنت خو دایمي دی او دا خو دایمي نه دی، خو دې غواړي د چې دایمي ژوند تیرول غواړم، بس د حلال او د حرام تمیز ختم، د کرو د کوټه تمیز ختم، دنیا ته معبود وي. خپل زندگی د راحت ته جوړولو لپاره هر قسم حربي، هر قسم هیلي، هر قسم د حرام او د حلال تمیز ختم. د دې وجه عبد الله بن عمر رضی الله عنه فرمایي، صحیح بخاری دا حدیث نقل کړی چې یو ځل نبی علیہ السلام د وګونه ونیولم، اخذ رسول بمنکبیه، د دوه وګونه ولر ماته وی چې کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا کې زندگی داسې تیروای لکه چې مسافر یې، څوک دې پیژنې نه. او عابر السبیل، یا په لاره باندې سړی تیریږي او په لاره تیریدونکی انسان که فرض که هغه یو ځای کې دمه کوي نو هغه دمه مستقل نه وي، ځان خپل منزل مقصود ته رسوي. او عبدالله ابن عمر رضی الله عنه به خپل شاګردانو ته ویل، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، چې کله بیګا کې سبا انتظار مکو،
واذا اصبحت بلا تنتظر المساء، او چې کله ته سبا کې نو د بیګا انتظار مکو. خذ من صحتک لمرضک، او چې ته روغ نو زه بیمار یم سنشم کوله. ومن حیاتک لموتک، ژوند مرګ ته ونیسه چې ته ژوندې ګرځې زه مړ یم د الله مخې ته ولاړ یم او زمانه به څه کوي دا به تپوس کوي. دا زندگی وه. د دې وجې نه قرآن د هغې ذکر وکړو چې اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. چې دنیا باندې سړی نه الله هیر شي، دا له یادی چې دنیا باندې سړی نه الله هیر شي. معبود حقیقی هغه د انسان نه په دنیا باندې هیر شي، نو دا هغې په باره کې نقل کوي چې دنیا به څه ده؟ له العبد فخر و تکبر و غرور او کثرت تمال و نسب دی، نور څه پکې نشته. داسې مثال دی لکه یو فصل دی، هغه زمیندار وکړ او هغه تازه شو برابر شو، زمیندار راغی ویې کتل چې ډېر مزیدار دی او دې فصل خوشحاله کو. ناګهانه ګرمه هوا پې راشي، هغه وچ شي زیړ شي ریز مریز شي ختم شي. بس دغه زندگی د دنیا او د انسان دی بس په دې راحتونو کې. اکثر خلک وایي که نه چېرې څه نه و نو بس ښه خوشحاله او چې څه راله اوس داسې چلو شو. نه دا خبره نه ده. که څه نه و هم زندگی تېرله چې اوس راله اوس به ځې اوس به ځې. دا تا ته له پابندیانې چې دا اشاره ده، اشاره. سړی بیمار شي ورته یخي اوبه مه څښه، دا تا ته اشاره کوي د دنیا دا شیزونه دا په تا باندې بندېږي. اوس ورو ورو د دنیا دا دروازې په تا بندېږي او ته ورې دنیا نه انتقال کې. نو کله به یوه دروازه بنده کړي، کله به بله دروازه بنده کړي، کله به بله دروازه بنده کړي، کله آخر یوه دروازه ته پاتې شي وایي دا د آخري دروازه ده، بس ختم. دی یو د مرګ ته تیار شي، وقع بالحرم مرګ ته تیار شي، بس دروازه بس شي بنده شي. دا دروازې د دنیا د چا لږې دروازې او د چا ډېرې دروازې، د چا په زرګاو دروازې دي او چا په لکاو دروازې دي، خو دروازې بس بندېږي روانې دي. په شپېته کاله کې، په اویا کاله کې، په اتیا کاله کې، په څلوېښت کاله کې، په کم کې دا دروازې بندېږي او په دې طریقه به سلسله سوي دا به روانې. نو دا دروازې دي بندېدو والا. زمیندار خوشحاله شي سبي دروازه بند شي، فصل دي الله والی ریز مریز کې. عمر زید عوف الانصاری رضی الله عنه فرمایي ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه چې د بحرین د عیسایانو سره یو معاهده وشو په یو ټیکس او جزیه باندې. نو ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه نبی علیہ السلام امین الامت بحرین ته ولېږو. دا ځکه نه د شپې راغی فقدمه بمال من البحرین، د شپې راورسېدلو خلکو ته پته ولګېدله چې ابو عبیده راغلی دی. نو د ساري په مانځه کې د بانډو ګونډو څومره خلک وو هغه راغلي وو. نبی علیہ السلام چې سلام وګرځو چې ویې کتله ډېر خلک دی. فتبسم رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان سره مسکی غوندې شو، ویې خندل پټ غوندې. حین رآهم، بیا ورته وایي زما خیال دی چې تاسو اورېدلی دی چې ابو عبیده راغلی دی د بحرین د سمال سره. ویل چې آو د الله رسوله. فقال ابشروا وعملوا ما يسركم فوالله ما الفقر اخشى عليكم. ویا خلقو خوشخبری قبول کړئ او هغه چې امیدوار شه د پیغه خوشاله شه، خو یاد ساتئ زه نه ریږم په تاسو، تاسو به غریبانان شئ. وروسته به غریبي نه، ټول خلق مالدار، ولكن اخشى ان تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم. خدا دنیا بر باندې دومره زیات شي، دومره به خوره شي لکه څنګه تیر شوی زمانه کې الله تعالی په دې خلکو باندې خوره کړو. فتنافسوها كما تنافسوها. هغه په دې کې داسې مینه او محبت واغستلو چې دنیا ته معبود وایو، لکه څنګه چې تاسو ورو قدم په قدم روان یې غیته. نو پتوه لککم کما اهلکتهم، نو چې څنګه هغه هلاک کړی دي چې تاسو هلاک. متفقون علیه. دا صحابه ته وکتل، صحابه د دنیا ډېر عاشقان نه وو، خو نبی علیہ السلام مسکی شو چې نن خو تاسو داسې یئ نو چې سبا کم خلک راځي یا به د دې نه زیات دي او هغوی به دې دنیا ته معبود وي.
او بیا به د سر نه چې کومه دی نو دین ته توجه هم نه وي. سهار شي ماښام شي، سهار شي ماښام شي، مقصد ټوله ورځ ټوله شپه دغه حساب کتاب وي. د سهار نه ماښام پورې، د ماښام نه سهار پورې دغه حساب کتاب وي. او که داسې سوچ دا وی د دنیا په دې معاملاتو کې داسې سوچ وی چېرې زه د دنیا د دې دپاره ګټم، دا حساب کار کوم چې په دې باندې زه د الله د مخلوق هم څه خدمت وکړم، د دین هم څه خدمت وکړم، نو بیا به عبادت شي. لیکن که داسې نه وي ټوله ورځ ټوله شپه داسې او زموږ بندګي بل شان دي. ده زموږ یو ملګری دی په هغې ښکته علاقه کې دی، هغه په ګلاس فیکټرۍ کې دی. نو د ګلاس فیکټرۍ چې کوم مشر دی نو هغه ډېر نیک سړی دی، ډېر نیک سړی دی، وظیفو تندر دی، تلاوتونه او ذکرونه او منځونه. او یو ځل زموږ سره ناست و، ویل هغه زموږ په دې ورکرانو کې یو د هغه سم مرید شو چې یاره دا ډېر نیک سړی دی، داسې داسې داسې. ما د سر وخوځو، ټیک وی ته ډېر صحیح خبره کوې، دا ډېر نیک سړی دی، سیبلکی یې نشته دی، خر دی، تا د پته نشته. دومره صفتونه او هغه دنیا بس پالتو شی دی. او زما دا ملګری دومره قمقل او خر دی چې دې ته سوچ نه کوي چې دا سړی و چې دنیا پالتو شی دی، نو د په انډونیشیا کې، په ملیشیا کې، په دوبۍ کې، په چاینا کې، لاهور او پنجاب هر څه ډکړي دي. نو دا دې ولې سي لګیا دی. خو ما زه ته نه پوهېږي دا عقل نه خلاص یا بعضې خلک دا عقل نه خلاصي که نه. هغه ویله و یو ځل هغه ډېر خبرې وکړې، ډېر متاثر شو. ما ورته چې سبا زموږ اجلاس دی، ته راشه د منیجرانو اجلاس ته کښېنه چې ودي. وایي مونږ پروس کال چې کومه ګټه کړو 100% ګټه شوه، 100%. نن په هغه 100% کې 99.5 ګټه شوې ده، او په دې 0.5 کې چې په 50 کې دا تاوان شوی. تاوان نه، په ګټه کې په 100 روپو کې چې دی نو هغه 50% چې 50 هم نه راځي، سره راځي 99.5 50 چې کومه دی نو دا ګټه شوه، دا داسې 50% کا اشارې دي، دا تاوان شوی په ګټه کې. اوس ته ګوره وایي چې کېناستو نو دومره دومره ګیره ده او ښه کورتي مورتي اغوستې دي او دا تو دوندړې دي خېږي. پرونه چې خلکو ته ویل چې دنیا ښه شی نه دی او دا او دا او دا، ما چې اوس د غوږ کېده چې حساب شروع شو که نه، هیډ منیجر ورته حساب شروع کړو چې په دې کې دغه 0.5 راووتله که نه، بس سړی خانه اوچت شو، کنځلي او چې څه په خوله ورتله. ما ورته وایي چې بزرګ دی ولو، دا هغه بزرګ دی، دا هغه دنیا سره چې دشمني کوي دا هغه دی. په ګټه کې 0.5 چې کومې تاوان نه غلی په ګټه کې. ورته وګوره دا زره دومره مال خرج کوم او 1500 کسان مزدوران ته ټول ختمو منن، تاسو مال تاوان نه کو، داسې وشو داسې وشو. سړی راووتو ما ته ویل چې بس ختم. یعنې دا خبره ده. دا نه منځونه به زیات شي، روژې به زیاتې شي، زکاتونه به هم څه چل ول سره ورکوي، مصنوعي لحاظ سره به زیات شي. لیکن وایي به دنیا ته معبود، دا پیغمبر ویلي دي، پیغمبر ویلي دي. دا خبره چې دی نو بل چا نه ده کړې. ځکه ورته وایي زه به تاسو یېرېږم، په دې نه یېرېږم چې غریبانان به شي، په دې باندې یېرېږم چې د مال او دولت پر باندې دومره زیات شي. په تنافسوها کما تنافسوها، په تنافسو ها کما تنافسوها، څنګه چې هغوی ته معبود ویلی چې تاسو ته معبود وایي. او د دنیا پاتې روئ زیبه. ځکه وفرمایل ابو سعید خدري رضی الله عنه چې رسول الله وفرمایل چې زه تاسو باندې یېرېږم دنیا د زهرتونو ور باندې کولاو شي. د جیب حساب څوک نه کوي، د جیب حساب خلک نه کوي. مونږ تپوسونه ول هر یو سړی تپوس کوي، د دې خبرې تپوس کوي چېرې مونځ او روژه او دا تاله چې کومه دی نه د مانځه شرایط نه درځي، د مانځه شرایط چې کومه دی او د اوداسه شرایط خو شیطان له ورتله، تاله د معاملاتو شرایط نه درځي، تاله د پرهیزګارۍ شرایط او ارکان نه درځي، تاله د زندګۍ شرایط او ارکان نه تاله درځي. وښایه دا د اوداسه شرایط دي، دا یاد که دا خرڅوک به دی مسلمان ماشوم بیا دی، دا شرایط خو شیطان نه ورته ولې هغه بیا اوداسه منځونه کول، هغه منځونه کړي. امام قرطبي 8000 کاله منځونه کړي دي. تا د خپل زندګۍ شرایط زده کړي، د خپل معاملاتو شرایط او آداب زده کړي، د خپل ژوند د تیرولو آداب زده کړي، د ګاونډي آداب زده کړي، تا د مریض آداب زده کړي، تاسې زده کړي.
بس یاره ډېر ښه مانځګزار دی جي ډېر ښه مانځګزار دی نور سود خور دی رشوت خور دی حرام خور دی غل دی ګاونډیان تی خفه دي خلک تی خفه دی ټوله دنیا تی خفه ده د دې تپوس کوي د دې تپوس یې ونه کړو چې زما سره پردی حق دی دا زه څنګه ادا کړم او حدیث کې راځي یاد ساتئ حدیث انس ابن مالک د عائشہ رضی الله عنها مسند احمد نور کتابونو کې نبی علیہ السلام فرمایي چې پروردگار فرمایي زما سره درې دفتر دي د هر انسان درې دفتر دي زما سره یو دفتر هغه دی زره سر ناغه نه معاف کو په آخرت کې د سر ناغه نه معاف کوم یو دفتر هغه دی چې چاله وغواړم معاف کوم او یو دفتر هغه دی چې څو پورې مې بدل نه اخیستل نه معاف کیږي کم دفتر چې د هغې معافي سر نه کېږي بغاوت دی هغې د شرک او کفر او منافقت وي ان الله لا یغفر ان یشرک به دا د سر نه معاف کو یو هغه دی چې زما او د بنده په منځ کې وي په مونځ کې د کوتاهي راغله په روژه کې د کوتاهي راغله په حج کې د کوتاهي راغله په زکات کې د کوتاهي راغله په دې شیزونو کې چې حقوق الله دي کله چې وغواړم بس معاف کوم یې که نه هغې کوم دی لمن یشاء کې ډېر جوړه خبره ده چې هر چا دپاره نه ګورې چېرته څوک چې الله وغواړي او دریم هغه دفتر دی چې د هغې بدل به زه خامخا عالمه هغه دي حقوق العباد حقوق العباد د حقوق العباد دغه ډېر زیات وسیع دی ډېر زیات وسیع نو په حقوق العباد کې چې کوتاهي دې کړې ده نو که فرض که ستا سره په آخرت کې نیکۍ در سره وي نو ټولې نیکۍ به ستا نه والي ته به جهنم ته لاړ شي او به هغه سړي له ورکړي او که نیکۍ در سره نه وي د هغه سړي ټوله بدي به راولي په تا باندې به بار کړي بیا به هم جهنم ته ځي د بدو سره او که فرض که د هغه ګناه نه وه الله به هغه له نورې نیکۍ ورکړي ته به جهنم ته لاړ شي اوس راشئ وګورو په دې دریو بابونو کې په دریو بابونو کې دا منځنی باب چې دی دې ته خلک ډېر تکړه دي ورځي ډېر لوی مانځګزار دي ملګري دي مانځګزار دي داسې منځونه کوي چې هر منځ کوي لیکن چې کله هغه ته ښکاره کوي که نه ته وګورې یو پرده دې اوچته کې بله پرده دې اوچته کې بله پرده دې اوچته کې لکه داسې دي دا دې الله غر کړي دی خو د جومات په مخکې سم کې ولاړو دی خو د منځونو تندرو ټوله ورځ په کارپېټ پورې تندی مګو نن د ده معاملات څه دي نن د ده حقوق څه دي پردی مال یې څومره والی دی دولت یې څومره والی دی په دې باندې قسم دی ګران په منځونو څو خلاص شي یا په روجو باندې خلاص شي بنده حق دی نه یې ورکړی چا ورکړی بنده حق د بنده د حقوقو هېڅ څوک خیال نه ساتي هر یو سړی اول زو پسې بل چې کوم دی بل ته غل وي خو په خپله غټ غل دی بل ته معاملاتو برباد وي په خپله ټول معاملات برباد دي نور د کرو د کوټه تمیز نشته چېرته په سلو کې یو دوه کسان درې کسان به نه وي دا نشم ویلی نور خو سلسله داسې ده سلسله داسې ده هغه صفت چېرته دا نبي علیه السلام صحابو ته چې خبرې کولې دا صحابو ته نه کولې دا قانون و آینده قیامت ته پورې خلقو ته یې کولې کنه صحابه خو دې خلک ورته وګورئ شته مسلمان دي صحابه خو دې خلک کو چې د دوه کسانو په خپل منځ کې بزمکه باندې حساب کتاب ولانجه ده قاضي وقت ابی ابن کعب رضی الله عنه چې دین هغه سناسي هغه سکه فیصله کوي دنه عائشه رضی الله عنها په حجره کې د دوی د خبرې واورېدې چې کله خبرې واورېدل د دنه ورته ویله نو عجیبه مسلمانی ده مړه ناشنا مسلمانی ده مسلمانی دار چې بل ته جګم ده نو غته نيسي او ځان له ټول غل نه هغه ځان ته غته نه نيسي بل دا وکړه بلاغه وکړه بل دا وکړه بل دا وکړه ته وګوره پلان کې ته کنه چې چلا کړه څنګه وو نو تاسو شي واله دا ته چې چیت پیت ګرځي دا کوګو ګرځي کنه تاسو شي واله هغه خواله خو تاسو شي واله هر یو سړی والی دی خو نه پوهېږي هر یو سړی د الله څخه پیړې والی دی هر یو سړي سره چې کوم دا انصاف دی ودې ګوري عذاب او قهر دی لیکن دی بل ته ګوته نیسي هغه داسې چللی ګوره دا چلی کو داسې وشو تا کوله تا سره ولې وشوه ته رقم ځای کې نه چې روغ راغلی ولي الله بزرګې ته خو هم د دې صدۍ چې کومه دی نو شی یې لوښی
او ته چې را نه دا بل سره دا وکړه هغه څنګه وو ته وګوره کنه څنګه انجام دی. موږ په دې سوچ کې پراته یو، په دې غمونو کې پراته یو چې د بل چې کوم دی نو صفایي کوو، خپل صفایي دا نه کوو. سوچ د فکر پیدا کول پکار دی. دنیا نه تک دا یقیني دی او دا زندگی د عارضی ده. اوس د دې عارضی زندگی دپاره ته هغه ابدي زندگی چې کوي څه کې بربادې، ابدي زندگی څه کې دا بربادې. د پردي حقوق ادا کولو کوشش یې څوک نه کوي، نه د ژبې نه کوي. ما تاسو مخکې ویلو که نه امام بخاري ویله قسطلاني نقل کوي رشاد الساري کې وایي زه وایم او زما دا یقین دی، وایي زما دا یقین دی چې د قیامت په ورځ د الله سره ملاو شم او ماله زما عمل نامه راکړي، په دې کې به د حقوق العباد نه وي، په دې کې به د چا هغه یو ټوکړه ویلي ده. دا مطلب د ټوکړې دا دی چې زما په عمل نامه کې به دا ټکې نه وي چې تا غیبت کړی دی. یعنی غیبت د بنده داسې یو حق دی چې هغه سره هر څوک هر ټیم هر وخت لګیا دی، هر وخت سره لګیا دی او د بنده خرابېږي. زه لګیا یم، ته لګیا یې، بل لګیا دی، بل لګیا دی. بلکې دا خو دا پرېږده چې غیبت خو پخوانه د غلطو محفلو چې کومه دی نښه وه، د غلطو محفلو. اوس د دیني محفلو نښه ده، د دیني محفلو نښه ده که نه. اوس به تقریر کېږي، بیان به کېږي، هلته چې کښېني که نه زر په چا باندې شروع وکړي، دلته به درس کېږي زر چې کوم دی په چا باندې شروع وکړي، هلته چې کومه دی په محفل کې ناست کتاب به ګوري، بل به کتاب ګوري، زر به په چا باندې شروع وکړي. د نیکانو د محفلو چې کومه دی نو اوس دا بیماري ده. ځکه هغه ویله چې زما دا یقین دی چې زه د الله سره ملاو شم نو زما په عمل نامه کې به غیبت دی. د دې مطلب دا شو چې ما د بنده حق چېرته نه دی والی، ما د بنده په حق کې کوتاهي نه ده کړې. دا د هغې نیکانو صالحانو کارونه. حضرت عایشه رضی الله عنها ته وایي دواړو ته، ما د نبي علیه السلام نه اورېدلي دي چې چا د چا نه ځمکه په ناحقه باندې، یو لیش په ناحقه باندې، په چل ول دوکه باندې، په ملاوټ باندې، نه د قاضي فیصله د چا دپاره حرام حلالولی شي او نه د چا قسمونه او ګواهان د چا دپاره حرام حلالولی شي. دا خبره یاد ساتئ، نه په قسم باندې حرام حلالېږي او نه په ګواهانو باندې حرام حلالېږي، نه د قاضي په فیصله باندې حرام حلالېږي او نه چیف جسټس په فیصله باندې حرام حلالېږي او نه که بل څوک فیصله، د پیغمبر په فیصله باندې چې نبي علیه السلام ته فرمایي زما فیصله ستاسو دپاره حرام نشي حلالولی، زما فیصله نو د پیغمبر فیصله نشي حلالولی. ستا قسم به څنګه حلال کړي، ستا ګواه به څنګه حلال کړي، ستا د قاضي فیصله به څنګه حلال کړي، ستا د ملا فیصله، ستا جرګه به څنګه حلال کړي. دا حرامه ده او حرامه ده او حرامې سربزي. او ورته راغځ کې نه وایي چې ما د نبي علیه السلام نه اورېدلی دي چې چا یو لیش دا کنایه داسې د یو لیش نه که کمې وي نو هم پکې دی، یو لیش د چا نه په غلطه طریقه په غصه په بل څه باندې ونیوله، د قیامت په ورځ باندې به د ومې ځمکې پورې دی نه یو هار جوړ شي دته به یې واچوي دې مرۍ ته. اوس وګورئ که نه هم صحابو خلک وایي موږ د صحابو په شانې عمل کوو، دو قدمه واخلې موږ د بدري صحابو په شانې شو، دو رکعته نفل وکړي زه د پلانکي صحابي په شانې شوم، دې سټ ته دې ګوره تا ته ګوره، ته د صحابو په شان دي. تا ته چې خلک د پیغمبر خبره پیش کړي ستا بخاري نه منم او د نیکۍ کارونه کې حدیث پیش کړي. اوس برق چې کوم دی نه پاڅېدلو وایي تاسو موږ ته منافق وایو. یو کس چې کوم دی نه حدیث بیان کو چې نبي علیه السلام فرمایي چې یو سړی دی هغه پیدا شو بالغ شو مسلمان دی، نه غزا وکړه نه جهاد وکړو نه د جهاد سره بینه پیدا شوه، نو دی د منافقت په یو څانګه باندې مړ شو. پاڅېدو وایي تا ما ته منافق وایو. نو چې ته نه کوې خو منافق شوې که نه؟ که ته منافق نه وې تا به دا خبره ولې کولې؟ خو یې منافق کار دی نه منافقانو دی. نو چې بیا ورته ته حدیث پیش کړي نه ستا بخاري نه منم، ته دا بخاري په کور کې لیکله زه دا حدیث نه منم، زه دا نه منم، زه دا نه منم، ته څنګه مسلمان یې؟ او چې کله ورته اوس هغې پیش کړو نو دواړه صحابه پاڅېدله، دواړه صحابه پاڅېدل خپل څادر یې په اوږه راواچولو. یو ورته وایي وروره وایي ما تا ته بخلي ده بس زما توبه ده ما معاف که. او هغه کم کس چې په حق باندې و بلکل یقیني د هغه ځمکه وه هغه بل په شایبه کې غورځېدلی و، په اشتباه کې یو اشتباه پرې راغلې وه
نو چې هغه چا یقیني حق ون چې کله دا خبره وشوه دغه یو دم دماغ دا بل ګلاو شو ته وروره خانه وې زمکې د مرګ پورې د دوانو زمکې له چا ګوتې نه جوړوړي نه ولا د ګوتې وروړي نه ولا د ګوتې وروړي یعنی د بني اسرائیل قصه صحیح بخاری نقل کړی ده کنه خلک بني اسرائیل کې څه تیر شوی دي یو سړی په یو سړی باندې زمکه خرڅه کړه چې زمکه خرڅه کړه نو پای کې خزانه راووته هغه زمکه چې چاغېستو هغه راغی وروره ول دا خزانه د سرو زرو دا ستا ده ولي وایي تا نماز مکه اخېستې او دا په دې کې خزانه وه ستا نیکه به خښه ګړي یا به دې پلار خښه ګړي چا به خښه ګړوه او ته وروره ما به تا زمکه خرڅه کړله ته پوه شو کار دې پوه شه زه حرامخور نه یم زه ستا نه خزانې نه الم قاضي له لاړه چې قاضي له لاړه هغه فیصله به چا وکړه په دې باندې وکړه چې هلکه داسې شی دی ستا لور اوښتی وی چې او ستا وایي زما زوی دی ځوان نکاح یې وکړه خزانه یې هغوی ځوان له ورکړه دا نیکان خلک وو دا چا چې حق دی هغه هم ځمکه پرېښودله او هغه بل چې پته ورته ولګېدله نو هغه ورته وروره ستا راوي زه پکې نه یم دواړو څادرې وڅنډلې ویسته لاړه قاضي وخت په ځای پاتې شو ځمکه د مرګه پورې پاتې نن راشه نن چې کوم دی نو مشران او کشران او هوښیاران او پوه او ناپوه په حرامو ځمکو باندې په کلونو کلونو باندې چې کوم دی کیسونه کوي کیسونه او بیا چې کله راشي نو مدعي چې کوم دی د مدعلې نه تکړه دی مدعلې د مدعي نه تکړه دی او ګواهی چې کوم دی نو د هغه مدعي نه تکړه دی دیم قسم ته منډه وي او هغه هم قسم ته منډه وي دی زم ځان غر کومه جهنم ته ځان اچوم ما بل زم ځان غر کوم جهنم ته ځان اچوم دا کوم زندگی ده دا مسلمانی ده دا دنیا روانه ده ډېر تللی دي قسم دی مونږ خو هېڅ هم د هغوی په مخ کې نه یو ډېر خلک تللی دنیا نه وګورئ که نه دې هدیرو ته لاړ شئ وګورئ څومره سرکشان پراته دي که نه اوس خو دې غږ وکړي که نه راپاتې شي پردۍ ځمکې والي دي پراته دي دې راپاسي که نه ظلمونه یې کړي قتلونه یې کړي دې راپاسي که نه و دې وکړي که نه څه دې وکړي لیکن تا ته اوس ښکاري نه چې لږ جړا او فریاد یې درته کړی وی چې ان مدعیان در طلبش بے خبرانن کان را که خبر شد خبرش بعد نیامت دا مدعیان دا د دنیا دا خلک هغه تیر شوي مشران چې ترې د هغوی د حالاتو نه خبر نه دي چې هغه حرامخواره چې کوم دی نو څنګه پراته دي څنګه پاستر پراته دي چغې وباسي دا حرامخواره هغه حرامخورونه خبر نه دي تپاسې به ډېری پروت دی نن هر یو سړی ځان پاک پاک کوي ټول نه مخکې ځان پاک کوي بیا بل ته ګوته نیسي هر یو سړی ځان وتري د چا په مال کې حقوق نشته هم پکې حقوق لباس شته هم پکې حقوق الله شته هم د ژبې حقوق شته هم د غوږونو حقوق شته هم د سترګو شته هم مالیات شته هغه ورځ باندې به هېڅ نه وي بیا به جاړې او فریاد به کې او څه به نه وي صحیح مسلم نقل کوي د ابو هریره ابو سعید خدری انس بن مالک رضی الله عنه نه چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یؤتى بانعم اهل الدنيا من اهل النار يوم القيامه وای دا د دنیا دا مالدار دا د نعمتونو نه مالامال دا د مال او دولت او د زیب او زینت نه مالامال انسان دا د قیامت پر ورځ باندې راولي نو پيوس بغو په نار یو په بولور کې سبغتن په جهنم کې سب یو غفا او بیا به سره اوچت کې جهنم نه ورته وای ثم يقال يا ابن ادم هل رايت خيرا قط تا په دنیا کې سل کالش پکشلی کالش په تکاله او یا کاله خودي ژوندۍ ته رکړی دا چې د مال نه مالا مال او د زینتونو چې څه شی وي او چې بیا روان نو لس ګاډي به د مخ کې روانو لس به د نورس روانو آرام خورا هر ځای کې ستاج کې ماده نو سو بنگلوا په هر ځای کې ستاج کې ماده د آرایش ته پاره ژوندۍ د پاره څه جوړ کړیو چې دا یو په لور کې وای چرته په دنیا کې ذره برابر نعمت خوشحالي محسوس کړی و دی به توي چې دا الله پروردگارا هل مر بك نعيم قط فيقول الله والله يا ربي ويقسم دې کزره چته نعمت ته خبر یما دومره تکلیف دومره سخت چې در نعمتونه ما ته پته نشته چې ذره برابر ما په دنیا کې خو وخت تیر کړی لیکن بل طرف ته باغ انسان نه وستل شي چې ويؤتى باشد الناس بؤسا في الدنيا من اهل الجنه هغه مشکل کې پراته هغه په تکلیفونو کې پراته هغه په سختو کې ایمان سره ژوندۍ تیرون کې خلک د دنیا راحتونه حاصلون کې نه چاغوي ژوندۍ غړي اب راولي او چې کله راولي نو پيوس به صبغه په الجنه دي جنت ته وردی کې او بیا به تیراو باسي فيقال له يا ابن ادم هل رايت بوسا قط
بني آدم تا خو شپېته او یا کاله اتیا کاله سل کاله زندگی په دنیا کې تېره کړې او ټول غمونه او ټولې پریشانیانې وې ټول تکلیفونه او ټول مصیبتونه او سختیانې وې خو ته ایماندار وې د دغې مصیبتونو د دغې بیمارو د دغې غریبۍ د دغې ماحول د دغې مشکلاتو د حل کولو دپاره دې غلطه طریقه نه ده استعمال کړې چې ته زه بیمار یم خکېږم نه لاړ شه حرام استعمال کا جادو سحر استعمال کا په کوډو منترو جنترو پسې لاړ شه بیا د خپلې غریبۍ د ختمولو لپاره دې غلا نه ده کړې نه د سپینې جامې غلې نه د تورې جامې غلې او نه د خړې جامې غلې نه د ورځې غلې نه د شپې غلې د سپینې جامې غلې چې کومه دی ډېرې خطرناک دي دا چې خلقو ته چې کومې مخامخ یو شان دي ښکاري که دا هر څوک دی که د جومات امام دی چنده ورسره پیسې خوري دی د سپینې جامې غلې خطرناک دی که دا د مدرسې محتمم دی که دا یو مدرسې نه علاوه د نور رفاهي کارونو محتمم دی که د قوم مشر دی د کلي مشر دی څه اختیاراتو سره ملاو شوي دي منبر دی بلدیاتي څه شی دی څه شی ټول چې ټیکهداران شوي دي اوس تا ته څه ضرورت دی ټیکهداري کې ته پاک سړی ټیکهداري مه کوه دا ټیکهداران میکهداران دا ټول دا چې څومره خلک دی وایي دا ټولې کارونه تا نه کوله تا به اول د دې تپوس کوو چې دا ما لپاره جایز دی که نه جایز دی تا به د دې تپوس کولی د دې استعمال ټیک دی که ټیک نه دی دا تکلیفونه دي برداشت کړي د مصیبتونو غمونو سره دنیا نه راغلی دلتې نو دی به ورته پروردګاره چې هل مر بک شدت قط یقول الله والله زما دې قسمي که در سره خبرې چې په دنیا کې هم چېرته څه غم راغلی دی څه تکلیف راغلی دی څه مصیبت راغلی څه بیماري راغلی ده څه پریشاني راغلی ده څه سختي راغلی ده دې زه نه یم خبر والله ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط نظر غمون نه خبرو نه تکلیفون نه خبرو نن دا زندگی ده دا ختمېدو واله ده د قیامت په ورځ باندې نه د چا حسب کار کوي نه د چا نسب کار کوي نه د چا مال کار کوي نه چا دولت کار کوي نه زور او دبدبه کار کوي نه د چا دا پالتو سیاست کار کوي ډېر غټ نه غټ سړی دی په دنیا کې ګیر شي څه حالی وګورئ که خپلو وزیرانو ته وزیر اعظمانو صدرانو ته وګورئ نو خلکو دا پرېږده یو ډېر زورور انسان او ډېر زورور چې هغې به انسان ته به انسان هم نه وایي خو چې کله الله ګیر کړو که نه نو بیا په جړا جړل بیا ماشوم ته سلام کوو یعنې دا دي که نه نمرود هم چې کومه دی نه ځان ته ربوبیت دعوه کړې وه فرعون د ربوبیت دعوه کړې وه قارون او شداد هم معبود ویلو دنیا ته جنتونه او جهنمونه ځان یې جوړول جهنم د دې دپاره دی جنت زما دپاره دی التی ګوره عاجزي چلیږي دا خبره یاد ساتئ روغ ټیک ټاک الله ته مطلوب مسلمان پکار دی مطلوب مسلمان یوازې منځګزار مسلمان نه دی پکار چې غلی یوازې روزهدار ورته نه دی پکار چې هغه غلی هغه حرامخوري هغه غیبت کوي هغه چغلي کوي هغه زندگی بربادوي الله ته روغ موټ مسلمان پکار دی د نبي علیه السلام په شان دي بنده ورته پکار دی د ابوبکر عمر عثمان او علي رضی الله عنه صحابو په شان دي بندګانو له پکار دي د تابعین په شان دي بندګانو له پکار دي نیکان صالحان بندګانو له پکار دي چې هغه دې طرف ګوري او دې طرف تم ګوري او مخکې هم ګوري او وروسته هم ګوري په هر جانب باندې نظري چې په دې جانب الله نه خفه کېږي په دې جانب الله نه خفه کېږي مخکې وروسته ګوري دې ته بنده وایي دې ته مسلمان وایي دا زندګي دا به ځي د الله دپاره د خپلې ژبې د خپل غوږونه د خپلې سترګې د خپل دماغ د خپل سوچونه فکرونه دا په قابو کې کوي د خپل مالیات د خپل معاملات دا پاکې قسم دی که زوی پخوا نه سپي به راسه کوله اوس زوی د سر نه په کار نه راځي دوا هم درته نه کوي دوا دا هم نه وایي چې الله زما پلار وبخښي الټه کنځرې کوي موږ له څه ګرډي څه درپسې لګوي هم نه لګول خو دا په تندر کا تم سمه لګوه خو د پردي حق نه خو ځان خلاص کړه که نه کومه حق چې الله تا ته نه معاف کوي نه معاف کوي درته الله وایي نه معاف کوم شهید ته نه معاف کوي نو ما او تاسو شیزونه چې موږ ته به معاف کوي شهید ته نه معاف کوي چې د شهید اولنۍ قطره دا په ځمکه باندې ولګي که نه ټول حقوق ورته معاف شو لیکن د بنده حق ورته نه معاف کوي بنده حق چې کومه دی نه دا به الله به د هغه په وجه باندې جهنم ته شهید نه اچوي د شهید د طرفه به وایي چې دی هغه راضي کوي الله به له څه ورکوي هغه به راضي کوي لیکن زموږ هغه درجه نشته دی ځان برابرول غواړي مرګ شته که څوک یې مني او که نه مني مرګ شته
دا روان دی. نن سبا خو آسان کار دی، جنازې مولیانو شرمولې، بس څلور تکبیرات فرض دي، الله اکبر الله اکبر الله اکبر دعا ورته لګوي. او بیا جنازو چې خلک راشي لوړان راشي، لوړان غوایان راشي، نو دلته مولوی صاحب دیګاره تقریر کوي، دغه ملازم الله غر کې ستاسو کار دی، کینه استمه کوه چې خلک خبرې کوي. خو زما دا اندازه لري د ټولو نه بېقوف په مجلس کې، په حجره کې، په دیره کې، په جنازه کې چې کله داسې یو خبره روانه او څوک هم خبرې کوي نه، دی د زمانې او د دې کلي د ټول نه خر انسان دی، بېقوفه د ټول نه بېقوفه انسان دی. په هغه ځای کې درې کسان ولاړ خبرې کوي او چې وګورې څوک چې ځان ته دا ګوته نیسي که نه چې زه نصبي یم، دغه نصبي دی، دغه نصبي لګیایي. په هغه ځای کې خبرې کوه، هلته خبرې کوه، هلته خبرې دی، مولوي صاحب لګیایي. جنازه کې چې ودرېږي بس زر زر خبره ختم، نو زندګي خو دغه دغه ده. سبا له چې لاړ شو که نه بیا به خوار و ذلیله یو، رسوا به یو. اوس موقع ده، اوس په دې ټایم باندې موقع ده چې توبه وباسو او د سبا دپاره غم شروع کړو، قصد او اراده او عزم وکړو چې دا خپله ژبه به زه په قابو کې کړم، دا غوږونه، دا سترګې، دا خپل مالیات په پاکوم، ځمکې په پاکوم، پردي د بنده حقوق به ادا کوم. بیا به د الله حقوق ته مخکې شم، د الله په حقوق کې به اعلی اثر پیدا کېږي. او په مونځ په هغه وخت کې اثر نه پیدا کوي تر څو پورې چې خېټه پاکه نه، تر څو پورې د انسان چې کپړې پاکې دي، د انسان خوراک پاک نه، دغه سکات پاک نه، په مونځ کې اثر نه پیدا کېږي. د مونځ د تاثیر دپاره، د دعا د تاثیر دپاره، د روژې د تاثیر دپاره شرط دا دی ته مخکې خپل معاملات پاکې، خپلې پیسې به پاکې، خپل ډوډۍ به پاکې، خپل رزق به پاکې، خپل ځان پاکې. د دې لپاره کولو کوشش پکار دی. الله تعالی دې موږ معاف کړي، الله دې موږ توفیق راکړي چې موږ خپل معاملات پاک کړو او د آخرت یو غم دې را سره الله پیدا کړي. وما علینا البلاغ.